موږ ته څوک دعا وکړي او د دین خبره مخکې ورسوي نو د ډېر لوی جاګیر نه موږ له دکه یو بچی 2 بچي یو 3 بچي او 4 بچي زموږ بچیان موږ له دغه ډېرو جاګیرونو نه او جیدادونو نه ښه دي. الله دې زموږ اولاد زموږ او ستاسو د سترګو یخوالی کړي او الله دې د خپلې رضا او د نبي علیه السلام د محبت لپاره زموږ اولاد زموږ مال زموږ ژوند زموږ د اولاد ژوند دې الله رب العزت قبول کړي. نو دا اجتماع 3 ورځې وه. د جمعې د ورځې نه دغه الحمدلله بیانونه را روان دي. یو خبرې ته مې فکر کولو موږ دې پروګرامونو له خامخا ورشو تاسو هم پروګرامونو له ځئ او پښتانه خو الحمدلله د پروګرامونو او د دیني مجالسو په دې کې الحمدلله ډېر ښه دي. دلته زمونږ علماو د پنجاب په دې تقریر کې یو جمله به استعمالو ثواب یې واله نو هغوی ته پته هم نشته. دا به زمونږ د بخاري صاحب ختم کوي چې شاه منصور والا چا وویل ما چې دا مه وایه لکه وایي یوازې شاه منصور والا دی بل دا د هرې کلي نه خلک راغلي نو دې کې خو د ثوابای خو د هر کلي دي او د هر ځای دي او بله خلک بعضې کلي خو خالي شوي دي الحمدلله دلته راغلي دي. په دې اجتماع کې په 3 ورځو کې د څنګه چې مفتي غني الرحمن صاحب وویل د دیر باجوړ د سوات د کوهستان د کالام دی په د مان شریف ابتباد پیښور دا خو خود دي مردان دا خو داسې دی لکه زموږ صحابه نو ښه دا ورسره ټول نږدې تقریبا د هرې صوبې ځکه چې بعضې مېلمانه پکې ما ته پته ولګېده د نورو صوبو هغه هم راغلي دي نو دا یو عالمي اجتماع ده او الحمدلله په ډېر ښکلي ترتیب سره وشوه. الله دې د دې اجتماع هر یوه لمحه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. نو مونږ چې پروګرام له ورشو نو خامخا مونږ هم تقریر وکړو بل تقریر وکړو علما زمونږ تقریر وکړو خو بس تقریر بس خفه کېږئ ما د علماو خدمت کوم خو تقریر اکثر داسې وي چې بنده تقریر وکړي او خلک ووایي یا رب دې مولانا صاحب تقریر مې ډېر خوښ شو خو یقین وکړه چې تپوس یې وکړي چې څنګه دې خوښ شول وایي ډېر ښکلی وکړه خو په تپوس یو ټکی ورته نه یاد ښکلی و خو پته یې راته نشته چې څه وایي. د دې اجتماع انفرادي او منفرد خصوصیت دا دی چې تاسو او مونږ یې ټکي په ټکي باندې د خپلو اکابرو وکړو. پخوا به مشرانو وایي که نه وایي راځه چې تیلی درته په کتاب باندې وګرځو نو مونږ ته د ختم نبوت په حوالې او په عقیدې باندې ګوت او کتاب باندې کرخه او کرخه یې راته وګرځوله کرخه یې پوه کړو په تیلي باندې پوه کړو چې دا دی دا دی دا دی او بیا تاسو نه باقاعده تپوس وکړو. نو ډېر دا یو اجتماع وه یو کورس ومو دا کلاسونه ومو شو او ټول د بیان او د اجتماع د هر بیان عنوان هغه د نبي علیه السلام ذات او هستی او لوی شخصیت مبارکو د نبي علیه السلام محبوب دومره صفات الحمدلله بیان شو چې د محبوب صفات خو هسې هم ډېر زیات دي مونږ د هغې احصاء او د هغې شمېر نشو کولی خو دا 3 ورځې په دې علاقه باندې او زمونږ ستاسو د سامعینو په ذهنونو باندې د نبي علیه السلام د عشق او د محبت هواګانې الحمدلله ولګېدې. او لویه خبره دا وشوه چې دغه 3 ورځې کې زمونږ په زړه کې زمونږ دماغو کې د بل چا څه خبره رانله د بل چا خبره رانله صرف د نبي علیه السلام محبت عشق راغی او بیا د نبي علیه السلام د عشق یو جز دا دی رونو خبره مختصر کړو یو جز ګورې د عشق دا دی چې محبوب سره به محبت کوو او د محبت یو جز دا دی چې د خپل محبوب به محبوب ګڼو او د خپل محبوب مبعوث به مبعوث ګڼو دوست به دوست ګڼو او د محبوب دشمن ته به مونږ داسې دشمن واوسنګ چې ورته محبوب دشمن ویلي دا 3 ورځې په دې خبره وشو. د زړه کې د نبي علیه السلام کامل محبت راغی د قادیاني او د مدعي نبوت او د دغه ظالمې فتنې
دغه مکروه فتنې الحمدلله